هم ستا وخوړه او دغه کلندر هم ستا لاس کړو او ججلندر هم ستا لاس کړي بس تا وګټله او دې وخوړله نو سړیه ځان تې جدا کړه چې په خپله ګټه باندې پوه شې دا ټلیفون ورته روزانه پرې غوږ کې دا بیم غږېږي نو لالا یو ورځ راولګي نو بابا هم په ځای پاتې بیبي هم په ځای پاتې ناواده کړي روڼ هم په ځای پاتې او دې ته کډه واخلي خو چې دا ګور بیا خوا خپل کور ته لړی شي نو هلته روڼو ته کم درس ورکوي هلته روڼو ته وایي د بابا خدمت کې جنت دی او د بیبي خدمت کې جنت دی ګورې زما بوډا بوډۍ چاته پرې نه دی د ښځو په خبرو کې مرانه کې نو دې د خاونده سره بېلتون درس ورکوي او هلته خپلو وروڼو ته د یووالي درس ورکوي دا د ښځې دوه قسمه دي دې خوا د خواښ هم دوه قسمه دي چې لور ورکره راشي او زوم یې راشي کور ته نو چې لور په خوشحالۍ او زوم په خوشحالۍ وویني وي خدای دې هر چا له داسې زومان ورکړي او خدای دې هر چا له داسې زومان نه وي داسې دلګان دې هر چا له خدای ورکړي او داسې دوستان دې هر چا له خدای ورکړي چې هغه سپین ګیره او سپین سرې پرېږدي او تا کره ناست وي او چې کم خاوند یو خدای چې یو بوډا بوډۍ یوازې دي او د هغې لکه د دې لږ وروڼه ګڼ دي نو درکه دې ته راشي د سر خو هغې د خدمت په بنیاد بیا هم ښه خو چې دا سر خواښي که دی په خپله اتلس زره مخلوقات اوسېږي او دا هم ورکره کډه راوړي ټیک ته بیبې پې خوشحالې خو د لالا د تندي نه خبرې چې لالا په تندي 12 بجې شي چې خدایه زه به دا بل بچي پالم او که دا به ورسره پالم او دغه د دلتوب هغه اخري انتحاره چې د سر په کور تېره شي خفه کېږي نو دغه خواښې بیا څه وایي دغه خواښې بیا ووایي چې دا زوم او دغه وویني نو خدای دې داسې انګورو دا هر چا له ورکړي خو چې کله دا لورو کله د انګورو دا زوی په خوشحالۍ وویني نو بیا پې داسې اور بلیږي لکه څه به چې چا پې تیل ورواړو داسې بیا سوځېږي وي بس انګور وي د دې هغه مور دې خدای وبتې وي جادوګره مور یې را او وي زوی یې رانه واغېسته او جادوګره مور یې را او پلانکي ځای کې پې تاویز وکړ نو زه وایم ستا په دې ساری لور خو هم په دې خاوند تعویض کړی چې د مور پلار نه جدا کړی دی که چې د روڼو نه جدا کړی نو دې تعویض نه دی کړی ته تعویضګره وې او دا را تعویضګرې لور وه نو هغه را تعویضګرې تا باندې هم خدای تعویضګره پېښه کړه چې ته خپل انګور او په زوی باندې نه خوشحالېږې د هغې په خوشحالۍ نو د لور او د زوم په هغې خوشحالۍ بیا مه خوشحالېږه که نه دا خو منافقت دی چې یو سره یو شان او بل سره بل شان او ورورولو ته هم تیلې والې دی پښتنو د روڼو ملا مضبوطه کې سرشوله او شاکروله روڼه دي دا د یو بل ملاتړه دی دا د یو بل مضبوطیا را او دا مضبوطیا زه نه ویم دا موسی علیه السلام چې کله د فرعون د تبلیغ دپاره موسی علیه السلام په سوره طه کې دي علما پکې ناست دي موسی علیه السلام ته امر وشي چې فرعون ته تبلیغ وکړه د فرعون ته تبلیغ شو په پښتو کې راته وایم د فرعون اتارټي چیلنج که او د فرعونیت ته چیلنج ورکړه چنوتی ورته ورکړه چې فرعونیت به نه چلیږي د الله به چلیږي او الله به چلیږي نو فرعون دا خدای دعوه کړې وه او فرعون نو چې ځان ته فرعون وي او د خدای دعوه کړې وه نو هغه هم ځان ته څه وي موسی علیه السلام کمزورې دی موسی علیه السلام الله ته سوال کوي یا الله کمزور یم عجز یم ناتوان یم یا الله رور را سره د خپل اهل نه را سره ملاتړ پیدا کا او ورور ته اشاره وکړه هارون علیه السلام ته چې هارون را سره په دې تبلیغ کې شریک ته شي فرعون ته ورځو چې زما حمله په دې رور باندې مضبوطوي مخاطب الله دی او مخاطب موسی دی اشاره د قیامت تر ودې پورې راتلونکو تمام ورونو ته چې رور د مضبوطیا دی د ملا تیر دی رور به رضانه نه جدا کې مالدار غریب رور روچت کا او غریب رور کره رشتہ وکړه غریب رور له رشتہ ورکړه نفرت دې مه کوه د رور ولی دې مه وباسه ورنه الله به یې نست و نابود کي الله به یې ذلیل او خوار کي الله به یې تباه و برباد کي که رور سره دې رورولي پرېښوده نو رور هغې پورې رور دی چې رور سره ګټه شته د رور ګاډې شته نو جرګې هم ورکره کوم مرکې هم ورکره کوم اختر لم ځم او قربانۍ لم ورځم او په جمعه کې هم ځم او په هفته کې هم ځم خو چې رور غریب دی قسم دی د غریب رور پښتانه اډو ته پوست کوي غریب رور د رور ولی لرې پښتنو ایستې دی هسې به ځان ته پښتو وایو هغه خلک لاړې چې پښتو کې پښتې ماتې دي او کدو کریله پاتې دي نه هغه پښتون شته او نه هغه پښتانه پاتې دي د پښتنو ډیرې به کولوې د نن سبا د پښتنو ډیرې بندې دي د پښتنو جومات به کولو دروازه شپه ورځ نن د پښتنو جومات ته هم تاله لګېدلې را د پښتون کور ته هم تاله ولګېدله او د پښتون حجرې ته هم تاله ولګېده نو مطلب دا شو چې طالبان پښتانه رواج کې رالل پښتو او سمبلري پښتو د رواج نه ختم شوه هغه پښتو جنازه وشوله هغه پښتو مونږ ښخه کړې ده
که په پښتو باندې نو دا 2 نمبر پښتو نه توبه وباسئ، که په مسلمانۍ د دې 2 نمبر مسلمانۍ نه توبه وباسئ، او که په انسانیت باندې نو د 2 نمبر انسانیت نه توبه وباسئ. نو چې کله د 2 نمبرې په ځای 1 نمبري راغلله، 1 نمبره پښتانه شو، 1 نمبره مسلمانان شو، نو بیا به د دنیا په مخ باندې دا پښتون قام، دا د قیس عبدالرشید د اولاد به انشاءالله په تمامه دنیا باندې قیادت کوي او په تمامه دنیا به حکمراني کوي. الله پښتون غلام لري پیدا کړي، الله پښتون ذات